الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल या तरबियत के हवाले से دا خطبه حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د جنوري د میاشتې په 11 نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. په تیره خطبه کې د اعمالو د اصلاح او د تربیت په حواله د مربیانو چې پکې ټول هغه خلک شامل دي چې خپل ژوند وقف کړی دی، د امیرانو او د عہدیدارانو د ذمہوارو خبره شوې وه چې څنګه هغوی ته د اعمالو په لار کې د ولاړ خنډونو د وجوهاتو لرې کولو لپاره خپل کردار لوبول پکار دی او دې لپاره د کومو څیزونو ضرورت دی چې دا مربیان او عہدیداران به مخکې په ځان نافذ کوي او بیا نور جماعت ته هم هغه ویل ښودل پکار دی. دلته به دا واضح کړم چې کم عالمان او واعظان د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په زمانه کې وو، هغوی کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابیان هم شامل وو او هغه خلک هم چې تربیت هغو صحابیانو کړی وو. خدای پاک سره د هغوی تعلق په خدای د هغوی د یقین او د ایمان معیار هم یقینا ډېر اعلی وو. هغه لحاظ سره هغوی څه کمې نه لرلو، کمې صرف د هغې خبرې وو چې کم طرف ته د هغوی پام حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه ګرځولو چې ترجیحات بدلیدل پکار دی، یا په اعتقادي مسایلو چې څنګه زور ورکړی کیږي نو هغه شان د عملی اصلاح اهمیت باره کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نشانونو خدای پاک سره د یو ذاتی تعلق جوړولو او د خلافت اطاعت او د نظام احترام باره کې هم د جماعت د خلکو تربیت پکار دی. लागू करके फिर अफराद जमात को बताएं तो इसकी खास अहमियत है, यानी अपने पर लागू करने के लफ्ज़ पर गौर करने और अमल करने और अपने नमूना का خو نن سبا مونږ کتی شو مونږ تخکاری چې په دغو خبرو کې زمونږ معیار هغه نه دی. نو ځکه کله چې زه دا وایم چې مربیان او عہدیداران دې دا خبره مخکې په ځان ومني او بیا د جماعت ته وایي نو دا خبره یو خاص اهمیت لري. یعنی په ځان د منلو چې کوم د الفاظ دي په دوی باندې غور کولو، عمل کولو او د خپلو نمونو د قائمولو ډیر زیات ضرورت دی. عمله د اصلاحي خبرو اثر به هم په حقیقي رنګ کې وشي. په تیره خطبه کې د ارادي قوت پیدا کولو او د علمی کمزورۍ د لرې کولو
خبره شوې وه، और अमली خو په دې زمن کې چې کومه درېمه خبره ده د هغې بیان نه وشوی، یعنی د عمل کمزوري څنګه لرې کېدی شي یا عملي قوت څنګه زیاتېدی شي. نو دې باره کې به نن څه ووایم. निगरानी ये है دې لپاره لکه څنګه چې مخکې هم په خطبو کې ذکر شوی دی، د بیروني علاج یا د مدد ضرورت وي، یا دا ویلی شو چې د نورو किस्म की निगरानी د امداد احتیاج لري انسان. د عمل اصلاح لپاره घरों में دا امداد د دوو قسمو وي، हम निगरानी करते हैं। یو د نگرانۍ په شکل کې او بل د جبر په شکل کې. हवा बढ़ाने के نگرانی دا ده अदा कर रहे होते چې مستقل دی نظر وساتل شي، हैं। बाज़ दफ़ा نگرانی دی وکړي شي बंदे چې چرته څوک ثبت کارونه کوي. और ये बता داسې قسمه نگرانی په دنیوي معاملاتو کې هم کېږي. निगरानी करेंगे په کورونو کې مور پلار د ماشومانو نگرانی کوي، ट्रैफिक के लिए मुस्तकिल سکولونو کې استادان د سبق ښودنې سره سره د نگرانۍ کار هم کوي. जो बच्चे ځینې وخت د حکومت کارندې نگرانی کوي ज्यादा او دا وینم ورسره کوي چې موږ उनके वालिद نگرانی کوو لګیا یو. की हम निगरानी करेंगे। په سړکونو ټرافیک لپاره مستقلې کیمرې لګېدلې وي ज्यादा او بورډونه ورسره ویزا نه وي چې کیمرې لګېدلې دي، बच्चों की महबूब पैदा نو دا د نگرانۍ عمل دی. चले जाएंगे। इन तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये बहुत आम है, बल्कि मेरे ख्याल में तो کم ماشومان چې د مور پلار له طرفه د बच्चों के मामले में زیاتې ښکار وي، बाप बच्चों से डर कर د هغوی مور پلار له انتباه ورکړی شي چې د هغوی نگرانی به کېږي. که ماشومان زیات ازار کړل نو د ماشومانو د بهبود لپاره چې کومه اداره ده هغه ورته وایي چې موږ به درنه دا ماشومان بوزو. په دغو طریقې یافته ملکونو کې خدا خبره ډیره عامه ده، بلکې زما خیال خدا دی چې د ماشومانو په سلسله کې تر ناجایزه حده د نگرانی روانه ده او مور پلار بیا د ماشومانو یا د هغې ادارې د ویرې لږ ډیره جایزه سختي هم په ماشومانو نه کوي او ځینې وخت یې نتیجه دا وي چې ماشومان خراب شي. نو د دنیا په معاملاتو کې خو دا نگرانی ځینې وخت د نقصان وجه هم جوړیږي. بیا د ښځې او د خاوند د تعلقاتو د خرابۍ د لاسه د هغوی هم نگرانی کېږي، د ملزمانو هم نگرانی کېږي. د دې ټولې نگرانۍ مقصد دا وي چې هغوی د یعنی د خلک د هغو کارونو نه ودرولی شي چې د کومه په وجه فساد پیدا کېدی شي، یا مقصد دا وي چې اصلاح وشي. نو بهرحال د هرې معاشرې په قانون کې نگرانی د اصلاح یوه وسیله ده او د عمل اصلاح په حواله دینم زموږ پام دې طرف ته ګرځي. माँ बाप अपने दायरे में निगरानी कर रहे होते हैं। मुरब्बियान का انسان د ډیرو غلطو کارونو نه صرف په دې وجه بچ پاتې شي और बाकी निज़ाम چې هغه خبر وي چې معاشره نگرانی کوي لګیا ده. बनना जरूरी है अपने अपने दायरे में। और जब इस्लाम की ये तालीम भी सामने हो, مور پلار په خپل دایره کې د نگرانی کوي، अपनी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। همدغه شان په خپل دایره کې نگرانی کول د مربیانو کار دی जिनकी निगरानी की जा रही है او ضروری ده چې باقی نظام د هم په خپل دایره کې نگران شي او چې د اسلام دا تعلیم خپل وړاندې وي چې هر نگران به د خپل نگرانۍ په حق له پوښتنې کېږي. نو بیا صرف دا نه چې د هغو خلکو اصلاح به کېږي چې نگرانی یې روانه وي، بلکې د نگرانانو اصلاح به هم ورسره وشي. कि एक तरफ हम कहते हैं نو بهرحال د عمل اصلاح لپاره نگرانی یوه اثردار ذریعہ ده. अमली इस्लाह के लिए जो इलाज तजवीज़ किया जा रहा है वो जब बस वादे हो कि دویم څیز چې اصلاح لپاره ضروري دی جبر دی. दीन छोड़ने के मामले में دلته د چا په زړه کې دا سوال پیدا کېدی شي
چې یو طرف ته خو موږ دا وایو چې د دین په معاملې کې هیڅ جبر نشته او بل طرف ته د عمل اصلاح لپاره علاج د جبر وړاندې کیږي، نو واضح دي شي چې د دین قبلولو لپاره یا د دین پرېښودلو لپاره هیڅ قسمه جبر نه دی کول پکار. هر تن آزاد دی چې کم دین خوښ وي هغه د خپل کې او چې کم پرېښودل غواړي هغه د پرېږدي. اسلام خو ډېر په واضح طور دا اختیار ورکړی دی. جبر الته پکار وي چې انسان کله ځان یو دین سره منسوب کی او بیا د هغې په قواعدو باندې عمل نه کوي او ماتوي. یعنی یو خوا خو ځان ته د نظام برخه وي او بیا هم د هغه نظام قواعد ماتوي. که داسې وي نو بیا به په هر حال سختي کیږي او دلته د جبر نه هم دا مطلب دی. که د نظام یوې برخې په تور اوسېدل غواړي نو بیا به په تعلیم باندې عمل هم کوئ، ګیننو سزا درکړې کېدی شي، جرمانه کېدی شي او ځینې قسمه پابندۍ در باندې لګېدی شي. او د دغو ټولو خبرو مقصد دا دی چې اصلاح دې وشي، چې د عمل د قوت کمزوري دې پرې لرې شي. جومات کې هم چې نظام چاله سزا ورکوي نو اصل مقصد اصلاح وي، د چا بېعزتي کول یا بغیر د څه وجې چاله تکلیف ورکول مقصد نه وي. داسې جبر د حکومت په قوانینو کې هم وي، سزاګان هم خلکو ته کېږي، جیلونو کې هغوی واچولی شي، جرمانه شي. ځینې وخت والی شي، نو مقصد هم دا وي چې په معاشره کې د امن قائم وي او کم خلک چې نورو ته زیان رسوي هغوی دې د خپل د زیان رسولو کارونه ونه کړی شي. ځینې وخت خو انسان که ځان ته زیان ورسوي نو په دې هم ورته سزا ورکړل کېږي. خو داسې سزا ورکولو دوران هم د اصلاح مختلفې ذریعې استعمالیږي. که څوک پانسي کېږي نو دا جبر دې لپاره وي چې هغه د یو تن ژوند ختم کړی وي، او که قاتلان داسې آزاد پرېښودلی شو نو بیا د معاشرې امن به پرې برباد شي او ډېر قاتلان به په معاشرې کې پیدا شي. نو د قتل سزا چې قتل ده نو د دې په وجه ډېر داسې خلک چې د قتل میلان لري د هغوی اصلاح وشي او هغوی دا سزا چې وګوري نو دې کار نه ودرېږي، دې کار نه منې شي. نو بهرحال دا جبرم د اصلاح یو اړخ دی چې په دنیا کې رایج دی. د دنیادار جبر یا د دنیاوی سزاګانو چې کم جبر دی هغه ایمان سره هیڅ قسمه تعلق نه لري. خو یو تن چې ځان یو دین سره منسوبوي او په هغه جبر کېږي او د دیني نظام د لاندې هغه له سزا ورکړل کېږي چې د څه قسمه سزا وي، لکه تاوان یا بله څه سزا، ځینې پابندۍ ولګولی شي، ځینې وخت دا پابندۍ وي چې چندې به ترې نه اخلي. نو بېشکه چې په جبر د دغو خبرو نه ودرولې کېږي خو ورسره د هغه پام د صالح اعمالو طرف ته هم ګرځولی کېږي. او یو تن چې صالح کارونه صرف دې لپاره کوي چې سزا نه بچ شي یا د خلیفه او د خدای د خفګان نه بچ شي نو بیا رو په زړه کې ایمان هم پیدا شي او بیا دا ایمان زیاتېدل شروع شي. او خلق بدای پریدي او ښه په رضا او په خوشحالۍ نیک عمل شروع کړي. نو دا تل یاد ساتئ چې د نیک اعمالو د کولو عادت جوړولو لپاره مختلفې وسیلې استعمالیږي. د دغو وسیلو د خپلولو نه بغیر د اعمالو اصلاح کې انسان کامیابېدی نشي. نو د دغو وسیلو استعمال ډېر ضروری دی، یعنی ایمان پیدا کول، صحیح علم پیدا کول. د دغو خبرو ذکر خو تیره خطبه کې شوی دی
او نگرانی کول، جبر کول چې اوس ما د عمل قوت پیدا کول په حواله ذکر وکړو. دغه څلور څیزونه دي چې د دوی نه بغیر اصلاح ګرانه وي. په جبرتیا کې چې موږ جاج واخلو نو معلومیږي چې په دنیا کې یو طبقه داسې ده چې د ایمان قوت په ځان کې نه لري، یعنی هغه معیار نه وي چې د عمل اصلاح لپاره ضروري ده چې په انسان کې وي. د داسې خلکو په زړونو کې که د ایمان قوت ډکړی شي نو د هغوی عمل سم شي. او بیا یو طبقه داسې وي چې د علم نه کېدو په وجه د ګناهونو ښکار وي، هغوی لپاره د صحیح علم ضرورت وي. او یو طبقه داسې وي چې د نیک اعمالو لپاره د نورو د امداد محتاج وي. دا درې قسمه خلک وي او د دوی احتیاج په دوه طریقه پوره کېدی شي، یا د هغوی بیرونی مدد په دوه طریقه کېږي، یا خو د نگرانی په طریقه چې تفصیل ما اوس بیان کو. چې نگرانی کېږي نو انسان د بدای نه بچ پاتې شي او د نیکۍ طرف ته پام جوړ شي. خو هغه طبقه چې بیخي پرېوتلې وي او سره د نگرانی د بدای نه ودرېږي نو تر څو چې هغوی له بیا څه سزا ورنکړی شي د هغوی اصلاح نه کېږي. نو د جماعت اصلاح لپاره ضروري ده چې دا څلور واړه وسیلې د خپلې کړی شي. او د هرې بیماری علاج د بیماری د نوعیت په لحاظ ضروري وي. دا خبره مې یاد ساتل پکار ده چې په کومه زمانه کې مذهب نه حکومت لري او نه توره، نو په هغه زمانه کې دا څلور وړ علاجونه ضروري وي. نو لکه څنګه چې په تیره خطبه کې ذکر وشو چې علاج لپاره ضروري ده چې لومبی د تربیت په ذریعہ په ایمان کې مضبوطی راوستي شي، او د لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نشانونو د هغوی د وحی د هغوی د خدای پاک سره تعلق او د هغوی په ذریعہ د هغوی په منونکو کې چې کوم روحاني انقلاب راغلی وو د هغه ذکر دی وکړی شي. خلکو ته دی ویلی شي چې د خدای پاک د قرب څه فائدې دي. لکه څنګه چې ما تیرې خطبه کې ویلی وو چې د باره کې چې د دور کې شیطان سره د خپل پوره زور حمله کوي لګیا دی، نو د دغه خبرو ضرورت نورم زیات دی. ضروری ده چې د باره کې د خبرې وکړو شي، بار بار او په تواتر دی دا ذکر وکړي شي. پکار ده چې خلکو ته دا وښیلی شي چې د خدای پاک مینه انسان ته څنګه ترلاسه کېدی شي، او د هغه مینه چې انسان ته ترلاسه وي نو بیا خدای پاک هغه سره څنګه بیل شان سلوک کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د باره کې څنګه موږ ته ویلي دي. دا کم خلک چې د مختلفو قومونو نه نوي احمدیان کېږي لګیا دي، د افریقې نه او د عربو نه زیاتره، هغوی خپل واقعیت لیکي چې څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه لوستو نه پس هغوی کې بدلون راغلی دی او د هغوی ایمان زیات شوی دی. بېشکه چې کتابونه لوستو نه پس د هغوی غلط فهمۍ لرې شوی دي او په اعتقادي لحاظ د هغوی علم زیات شوی دی او هغوی ته د ایمان نوې لارې ښکاره شوی دي، خو ایمان کې مضبوطی د حضرت مسیح موعود علیه السلام نشانونه لیدو، د هغوی د وحی په حقیقت باندې پوهېدو او د هغوی خدای پاک سره چې کوم تعلق و د هغې په وجه راغلی دی، د هغې په وجه راغلی ده. او خدای پاک هم هغوی ته ځینې نشانونه وښودل او داسې د خپل د قرب ننداره یې پې وکړه.
د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم نشانونه وحی او الهامات او خدای پاک سره چې د هغوی کوم تعلق وو، خدای پاک د هغې په ذریعه زموږ زړونه هم د ایمان په پلوشو نور هم روښانه کړي. د هغوی اهمیت په بیان کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په خپل انداز کې فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام د بېشکه په اسمان ناست وي، په اسمان باندې د هغوی ژوند دومره زیان رسونکی نه دی لکه څومره چې زموږ په زړونو کې د خدای پاک مړ کېدل زیان رسوي. نو څه فایده ده د دې خبرې چې تاسو د حضرت عیسی علیه السلام په وفات خو ډیر زور ورکوئ، خو د خلکو په زړونو کې خدای پاک وجنئ او د هغه د راژوندي کولو کوشش تاسو نه کوئ. خدای پاک خو حی او قیوم دی او هغه چې رمنمري، خو د انسانانو په لحاظ هغه مړم شي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د حضرت خلیفۃ المسیح اول په حواله یو واقعه بیان کړې ده چې د حضرت خلیفۃ المسیح اول یو استاد و چې د بوپال اوسیدونکی و. هغه ویل چې یو ورځ هغوی خوب کې ولیده چې بوپال نه بهر یو پل دی، دا بوپال د هندوستان یو ښار دی. نو چې هلته په یو پل یو پمن پروت دی چې دا وی خوب کې لیده چې د بوپال نه بهر یو پل دی او په هغه پل یو پمن پروت دی چې ړوند هم دی، پوزه هم پرې کړی شوې ده، ګوتې هم رجېدلې دي او ټول بدن یې نو کړی دی، مچان پرې بړنګېدل. هغوی ویل چې زما ته سخته کرکه وشوه او ما ته تپوس وکړ چې بابا ته څوک یې؟ نو هغه ویل چې زه خدای یم. نو ویل چې دا جواب چې واورېدو نو سخت دهشت پې خور شو. ورته ویل چې ته خدای یې؟ تر ننه خو د دنیا ټولو نبیانو دا ویل چې خدای د ټولو نه ښکلی دی او هغه نه ښکلی څوک نشته، او موږ چې د خدای سره مینه کوو نو هغه دا شکل لري. نو هغه ورته وویل چې نبیانو چې څه ویلي دي سمې ویلي دي، زه اصل خدای نه یم، زه د بوپال د خلکو خدای یم. یعنی د بوپال د خلکو په نظر کې زه همداسې یم، یعنی د هغوی په نظر کې د خدای پاک هیڅ اهمیت نشته. نو خدای پاک خو نه مري، خو که څوک هغه هیر کړي نو د هغه په لحاظ بیا هغه مړ شي. دلته به زلمی په دې خبره به هم پوه کم چې دې نه دا نه دي ګڼل پکار چې خلک داسې شو نو خدای پاک شکل ورلپاره هم داسې شو، بس بیا هلته خبره ختمه شوه. اصل کې دا د هغو خلکو خپل شکل دی چا چې خدای پاک پرېښی دی. لکه څنګه چې آینه انسان ته خپل صورت ښیي، نو اصل څیز هم دا دی چې هغوی ته هم خپل شکل ښکاره شوی و. دا شکل چې هغوی په خوب کې لیدلی و دا د هغو خلکو لپاره آینه وه، هغوی په روحاني لحاظ پمن شوي وو او داسې خلک بیا زر خپل انجام ته ورسي. نعوذ بالله خدای پاک نه و مړ شوی، هغوی نه یې کناره نه وه کړې، بلکې څوک چې خدای پاک داسې ګڼي هغوی له ځینې وخت خدای پاک په دې دنیا کې سزا ورکړي. یعنی دا نه چې هغه بس یو طرف ته شي، بلکې هغه په دنیا کې هم داسې خلکو له سزا ورکړي. بلکې ډېرو ځایونو کې خدای پاک د داسې خلکو هم دا انجام ښودلی دی چې چا خدای هیر کو هغوی به جهنم ته ځي. نو دې مثال نه چا د دا نه ده ګڼل پکار چې خدای چې پرېښودلی شي یا هغه چې بې طاقته وګڼلی شي نو هیڅ به نه کېږي او بس خبره به ختمه شي. خدای پاک بدله هم اخلي او سزا هم ورکوي. او د هغه غضب چې یو ځل لمبه ونیسي نو د هغې مخې ته بیا هېڅوک هم نشي ټینګېدی. نو په دې لحاظ داسې معمولي خبره نه ده چې خدای هم هیر کو نو بس بیا کیسه ختمه. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عجیبه خبره ده چې زموږ عالمان دا کوشش خو کوي چې حضرت عیسی علیه السلام مړ ثابت کړي، خو ورسره د خدای پاک د ژوندي کولو کوشش هغوی نه کوي. هغه روح نه پیدا کوي چې په د خدای پاک فهم او ادراک پیدا کیږي.
खुदा ताला को जिंदा कर زموږ زیات کوشش دې لپاره پکار دی چې خدای پاک دې ژوندې کړی شي او هغه سره دې ताल्लुक है तो चाहे ईसा को जिंदा समझ د انسان یو ژوندې تعلق پیدا شي. हमारे ईमानों में कभी बिगाड़ पैदा नहीं که موږ خدای پاک سره یو ژوندې تعلق لرو نو کم خلک چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندې ګڼي هغوی که څومره هم شور جوړ کړي زموږ ایمانونه به چېرې خراب نشي ځکه چې په هر قدم به خدای پاک موږ سنبالي. ताल्लुक है نو بېشکه چې د حضرت عیسی علیه السلام د وفات ختم نبوت یا نورې مسلې چې د اعتقاد سره تعلق لري د هغوی علم لرل ډېر ضروري دی अमली इस्लाम او سره د دلیل په هغوی قایم پاتې کېدل هم ضروري ده. خو عملی اصلاح لپاره به موږ خدای پاک سره یو تعلق جوړو او دې لپاره به هغه وسیلې په کار راولو چې کومې په دې زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ښودلې دي. जो हम दूसरों को कहें उसके बारे में अपने भी जायजे लें. د خپل د قول او د فعل تضاد به ختمو. आज अल्लाह ताला के फजल से کومې خبرې چې موږ نورو ته کوو نو پکار ده چې خپل جاجم واخلو چې په خپله موږ په هغوی باندې څومره عمل کوو لګیا یو. نن د خدای په فضل دنیا کې چې د جماعت احمدیه چې کومې جامعې دي چې پکې बनने के लिए बहुत सारे مبلغان او مربیان تیاریږي نو هغو جامعاتو کې ګڼ شمېر ماشومان داخليږي او په خاص طور پاکستان نه ډېر لوی شمېر کې ماشومان جامعې ته راځي. په هغوی کې ډېر واقفین نه هم وي خو ځینې وخت داسې کېږي چې د شمېر زیاتې په معیار کې کمې راولي او ځینې وخت داسې مثالونه هم مخې ته راځي چې د روحاني معیار ترلاسه کولو کوشش چې ونه شي بلکې د غلطو عادتونو په وجه صحیح علم چې نه وي نو सही او دې باره کې چې صحیح علم نه وي چې د یو مبلغ یا د مربي کم تقدس پکار دی نو دا الکان ځنې داسې حرکتونه وکړي چې هغوی د جامعاتو نه فارغ کړی شي. जब ऐसे लड़कों को बाल करते हैं फिर उनको जामिया نو مخکې د احمدیت د ترقۍ چې کومه زمانه را روانه ده دې لپاره پکار ده چې ګڼ شمېر مبلغین او مربیان دي तैयारी के लिए ځانونه تیار کړي. ज्यादा کم کار چې هغوی ته بسپارل کېږي هغه څه معمولی کار نه دی. अपने आप को तैयार اوس نه خدای پاک سره یو تعلق پیدا کړي होने वाला او دې لپاره کوششونه مخکې نه زیات وکړي. पैदा करे और इस कोशिश में حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم نشانونه موږ ته ښودلي وو बहुत पहले से बढ़कर कोशिश करे د اسلام کم حقیقي تعلیم یو ځل بیا موږ ته واضح کړی وو निशानात दिखाए هغه پکار ده چې دوی د خپل وړاندې ساتي दोबारा खोल कर वाज़ेह ځان د صرف مسلې یادولو پورې محدود نه ساتي. सिर्फ मसाइल को याद करने तक ही अपने आप को महदूद न रखें. मुझे कादियान से किसी आलिम ने लिखा قادیان نه یو عالم مت لیکلی دي چې د مخالفینو جواب لپاره کومې جلسې به مخکې په هندوستان کې کېدې هغه اوس نه کېږي. هغه جلسو کې به हमले मुखालिफ उलमा पर करते थे موږ د مخالفینو د عالمانو उन्हें जिच कर दिया د مخالفینو عالمانو له به داسې جوابونه ورکول چې د هغوی باور پر خطا شو. चाहिए बल्कि उनकी बातों को ټیک ده دا ښه خبره ده چې داسې به هم کول د مخالفینو جواب پکار دی بلکې هم د هغوی د خبرو رد د دلایلو سره هغوی ته مخې ته کول پکار دی. خو دا خبره دې نه زیات اهم او ضروري ده چې زموږ معلمین مبلغین او مربیان د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت په مقصد پوه دي او خپل روحاني حالتونو کې هغوی ترقی کړې وي वो तरक्की او هغه ترقی کړې وي چې هغوی کې د هر یو تن हर एक का वजूद खुद एक निशान هر یو د هر تن خپل وجود ځان له د خدای پاک یو نشان وي. बल्कि तरक्की دې لپاره کوشش وکړ دی ترقی وکړي چې په خپل یو نشان شي जमात में او دا نمونه چې بیا نور خلک وګوري नमूने देख نو جماعت کې به شامل شي. ځینې وخت خلک نمونه وګوري او جماعت کې داخل شي خو دلته به زه په افسوس وایم چې دا معیار لا نه دی پیدا شوی. हिंदुस्तान में बहुत से मुअल्लिमीन को
ځکه په هندوستان کې ګڼ شمېر معلمین فارغ کړي شوي دي. داسې ښکارېده چې په ځینو باندې خط لکھنے والے بھی دنیاداري غالبه شوې ده. اپنے جائزے لے نو دا چا چې دا خط لیکلی دی معلمین هغه دې هم زموږ هر تن د خپل جاج واخلي چې د هغه ذمہواري څه دي. معلمین او مبلغین د دا کوشش لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے غیر احمدی مولویوں د دا کوشش وکړي پر ہی ہمیں اکتفا نہیں کر لینا چاہیے. هغوی د دا وګوري چې هغوی په زړونو کې د ایمان پیدا کولو لپاره څومره کوشش کړی دی. په تشو دلیلونو د خلکو په زړونو اثر کولو یا صرف د غیر احمدیانو ملایانو په زغلولو مونږ لا کفایت نه دی کول پکار اسلام کے ساتھ ہے. او صرف په دې نه دی خوشاله دل پکار بلکې مونږ سره چې د خدای پاک کم ژوندي نشانونه او معجزې دي د هغوی په ذریعه د خدای پاک اور کوئی کہے هستی دنیا ته ښکاره کوي. د خدای پاک کم فعلي شهادت چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره دی د هغې په ذریعه د خلکو د زړونو د قایلولو کوشش وکړي. مجھے غروب ہوتا ہے ایسی یہ کہتی ہے فلاں کہتی ہے کہتے ہیں پر یہ دلیلیں جو ہیں دلیل دینے والا بھی آمد ہی ہوگا. دلیلیں دینے حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د دې یو مثال ورکړی دی چې که نور راختلی وي او څوک دا وایي چې تاسو د دې څه دلیل لرئ چې نور راختلی دی نو که هغه له دا دلیلونه ورکړی شي چې دا وخت د راختو وي او دا د پریوتو وي او ساينس دا یا هغه خبره کوي نو دا دلیلونه که څوک ورکوي نو هغه به په خپل هم کمکلی وي. ځکه چې د دې ساده علاج هم دا و چې چا چې دا پوښتنه کړې ده د هغې زنه یې رانیولې وې او مخ یې ورله لږ بره کړې وې چې هغه وګوره هغه د نور. وہ اپنے سارے حسن کے ساتھ داسې خلکو ته د دلیل ورکولو هیڅ اجت نه وي. د نور وجود احمد بننے کے بجائے د نور وجود په خپله د هغوی د بېوقوفانه سوالونو جواب وي. یہ ظاهر ہو رہے ہیں. نو دا وخت خدای پاک هم زمونږ مخې ته جلوه کړې ده سره د خپلو وړو صفاتو هغه د دنیا مخې ته دی او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه د هغه ټول حسن ښکاره دی. نو د وایزینو کار دا دی چې د هغه کمکل په شان کېدو په ځای چې د نور د وجود دلیلونه ورکوي د هغو نشانونو په ذریعه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په وسیله څرګند شوي دي او د خدای پاک فعلي شهادت چې هره لحظه کې موږ سره دی د هغې په ذریعه دی دا صداقت ثابت کی. تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا. انہیں سمجھائیں کہ خدا تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں. خو خبره بیا همغه ده چې خپل حالتونه د خدای پاک د رضا مطابق کوي. د جماعت عملی قوت مضبوط کوي. د جماعت ماشومانو ښځو او سړو مخې ته دا خبرې وړاندې کوي او بار بار وړاندې کوي لکه څنګه چې ما وویل چې هغوی ته ووایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه څنګه د خدای پاک جلال ظاهر شوی و. هغوی پوهې کوي چې د خدای پاک د قرب ترلاسه کولو کمې کمې وسیلې دي. د خدای پاک مینه څنګه ترلاسه کېدی شي. بیا به تاسو ګورئ چې کم زلمي د دنیادارۍ په معاملاتو کې د نقل رجحان لري هغوی به څنګه هغه خلک شي چې د خدای پاک مخې ته ټیټېږي. بیا به دا صرف یو څو مربیان او عالمان به نه چې غیر احمدي عالمان له به وار پر خطا کوي بلکې زموږ زلمي سړي ښځه او ماشومان به چې کومې نمونې قایموي نو هغه به یو دنیا ځان طرف ته راکاږي. نو خپل عملی حالتونه سمولو طرف ته د ټولو نه مخکې پام پکار دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره تړون نه پس ټول نه زیات ضرورت د دې خبرې دی چې د خلافت کامل اطاعت دې وکړی شي. عمده هغه څیز دی چې په جومات کې د مضبوطۍ او د روحانیت د ترقۍ سبب به جوړیږي. د خلافت پیژندنه د خلافت صحیح علم او ادراک په جومات کې داسې پیدا کېدل پکار دی چې خلک د خلیفه هر فیصله پر رضا مني او زړه پې نه بندېږي. یوه خبره هم چې واوري نو انقباض پکې پیدا نشي.
د خلافت صحیح فهم او ادراک پیدا کول هم د مربیانو کارونو کې یو اهم کار دی او بیا د عہدیدارانو کار دی چې هغوی دې هم دې طرف ته پام وکړي. ځینې وخت داسې مثالونه وړاندې راشي چې څوک دا وایي چې خلیفه دا کار غلط وکړو یا دا فیصله غلطه وه یا فلانه فیصله داسې پکار وه. ځینې وخت د قضا په فیصلو اعتراضونه کیږي یا دا چې فلاني ته له ولې فلاني کار ورکړی شوی دی د هغه په ځای خو څوک بل څوک پکار و یا د فلاني باره کې خو خلیفه ډېر معلومات لري او د فلاني نه ښه خبر دی او بیا هم د هغه له طرفه سترګې پټې کړې دي. داسې خبرې کوونکي هم یو څو وي خو ماحول یې خراب کړی وي. که مربیان عہدیداران د هرې سطحې عہدیداران مخکې ما دا ویلي وو چې د هر تنظیم او جماعتي عہدیداران چې په خپلو ذمهوارو پوه شي نو دا ځینې زړونو کې چې دا شکونه او شبهې پیدا کیږي دا به چرم پیدا نه شي. هغوی پوه کوي او دا په خاص طور د مربیانو کار دی چې هغوی دې ورته ووایي چې ټول برکتونه د نظام سره تړلي شوي دي. خدای پاک چې کله په یو قام لعنت کوي نو د هغې نه نظام اوچت کی نظام ته لري کی. نو د دغو خبرونه چې هر څوک خبر شي نو ځینې خلک چې په غلطه وي یا په غلطه شي هغوی به د هغې غلطۍ نه بیا بچ کېدی شي. داسې یوه طبقه همیشه وي چې کل عقل ځان سره ګڼي ځان د ټول عقل خاوند ګڼي او اخوا دغه چې ناست وي نو داسې خبرې کوي چې خلیفه څه خدای خو نه دی هغه هماغه شان غلطۍ یا غلطي کولی شي لکه څنګه چې د یو عام انسان نه غلطي کېدی شي. ټیک ده خو حضرت خلیفة المسیح ثانی د دې ډېر ښه جواب ورکړی دی او که خلافت په حق دی نو دا کم جواب چې حضرت خلیفة المسیح ثانی ورکړی دی دا د هر دور او د هر وخت لپاره دی. که د خلافت باره کې دا ایمان لري چې دا د خدای پاک له طرفه ورکړی شوی یو انعام دی. هغوی وایي چې خدای پاک فرمایلی دی چې خلفا د کومو امورو فیصله وکړي نو موږ هغه امور په دنیا کې خامخا قائم کو. هغه فرمایي چې وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ یعنی کم دین او کم اصول خلفا په دنیا کې قائمول غواړي. زما د په خپل ذات قسم وي چې هغه په دنیا کې خامخا قائمو. نو دا خبره د جماعت د هر تن په زړه کې راسخېدل پکار دي او دا د مربیانو او د عالمانو کار دی چې کوشش دی وکړي چې دا د هر تن په زړه کې پیدا کړي. نو په دې ذمہوارۍ ځان پوه کوي دې خبرې پسې شي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام برکتونه او فیضونه به خلکو ته ښکاره کوو. د خدای پاک د ژوندي نشانونو تذکره به بار بار کوو. خلکو ته به دا وایو چې د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو وسیلې کمې دي او په هر صورت کې د خلیفه اطاعت او د نظام فرمانبرداري یو اهمیت لري او دا اهمیت پکار دی چې هر چاته دی واضح وي. نو چې دا وي نو بیا به زړونو نه وسوسې هم لري شي او په دې طریقه چې د چا وسوسې لري شي نو د هغوی شمیر به دومره زیات وي چې هره فتنه به په خپل مرګ مړه شي. جماعت کې به په هر لحاظ د عمل اصلاح اړخ کاروي. عمده د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت لوی مقصد دی. یاد لرل پکار ده چې موږ د ختم نبوت او د وفات مسیح باره کې د مسائلو د خبرېدو اجت لرو او دا اجت ځکه لرو چې په دې مخالفانو له جواب به ورکوو. خو په جماعت کې عمل او عرفان رایج کولو لپاره هم د یو کوشش ضرورت دی. نو څومره پام چې بهرني محاذ له ورکول پکار دی هماغومره بلکې هغې نه هم زیات پام د اندرونی محاذ طرف تم پکار دی. د دې تبلیغ په نسبت انشاءالله زمون دا روحانی پاکیزگی او عملی اصلاح به د یو زیات لوی انقلاب وجه جوړ شي
د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دا ارشاد یقینا ډیر اهم دی چې که هغوی یعنی عالمان او مربیان که د خپل زړونو اصلاح وکړي او د خلکو په زړونو کې د خدای پاک عرفان او مینه پیدا کړي نو په کرونو خلک به په احمدیت کې شاملېدل شروع شي. خدای پاک په خپله فرمایي چې اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. یعنی چې د تبلیغ په ذریعه تاسو د مذهب اشاعت کوئ نو یو دو تنه به تاسو طرف ته راځي، خو که تاسو استغفار او تسبیح کوئ او د خپل جماعت نه ګناهونه لرې کوئ نو بیا خلک به د فوجونو په صورت کې تاسو سره شامل شي. نو زمونږ هغه عالم چې ماته دا لیکي چې یو وخت به داسې و چې مونږ به د مخالفانو وار پر خطا کو، نو په دې وار پر خطا کولو هغه مقصد به ترلاسه نشي چې کم به د عمل په اصلاح ترلاسه کیږي. نو ځکه د عمل اصلاح طرف ته پام وکړئ او کوشش کوئ چې د خلیفہ نائبان شئ، د خلیفہ مددګارانو کې د شاملېدو کوشش وکړئ. تر کلونو پورې موږ صرف په علمی بحثونو کې انخته نشو پاتې کېدی، بلکې موږ د جماعت د ترقۍ طرف ته بوتل غواړو او ان شاء الله چې بوزو به نو موږ به یو څو نورې طریقې خپلو او هغه طریقې لکه څنګه چې ما ویل د عمل د اصلاح طریقې دي. نو پکار د چې موږ خپل اعمال خکو د خپل د امانت او د دیانت معیار اوچت کو، ګټې لپاره پکار د چې حلالې وسیلې خپلې کو، دا نه چې د یو څو پیسو لپاره کونسل دوکه کو او د خپلې رښتونولۍ معیار پیدا کو او فائدہ ترلاسه کو، یا بیا دا چې پیسې لپاره د دروغو مقدمې وکړو. जो भी हमारे स्कूल किए जाएं पूरी तनदेही और मेहनत کم کارونه چې موږ د سپارلې شوي دي په کار نه چې هغه ښه په زیار په ښه طریقه او پوره دیانتدارۍ سره سرته ورسوو. که داسې وي نو دین سره سره د دنیا میدانونه به هم موږ لپاره پرانیستلی شي انشاءالله. دا د خدای پاک فضل دی چې جماعت په اغیارو باندې په مجموعي طور ښه اثر لري، خو که موږ خپلو ځینو معمولي دنیاوي فایدو لپاره د خپل امانت او د دیانت معیارونه ضایع کړل نو هر ټیم چې داسې حرکت کوي هغه به جماعت هم بدناموي. نو یو طرف ته که د مربیانو پام دې طرف ته ګرځول پکار دی نو ورسره د جماعت هر تن تم پکار ده چې خپل جاج د واخلي او خپل اصلاح دی وکړي. او دې سره ټوله کې لوی وسله د دعا ده چې هر وخت خپل وړاندې ساتل پکار ده او د دې صحیح استعمال او دینه صحیح فائدہ پورته کولو لپاره پکار ده چې د خدای پاک دا فرمان دی زموږ وړاندې وي چې ایمان کې ترقی وکړي او نیک عمل کولو لپاره چې کوم لایق عمل ما درکړی دی په هغه عمل وکړي. نو دا دعا او عمل او دعا چې سره سره روان وي نو حقيقي اصلاح وکړي. خدای پاک دې موږ ټول له دې د ترلاسه کولو توفیق عطا کړي. په اخر کې د خبرې طرف ته هم زه تاسو پام ګرځول غواړم چې نن سبا هر حقيقي مؤمن ناکلاره کړی دی او هغه د مسلمان ملکونو قابل رحم حالت دی. نن مسلمان امت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ریښتونی غلام د منونکو د دعاګانو ډیر ضرورت لري. دا زموږ فرض دی چې د لپاره ډیر دعاګانې وکړو. د سوریه حالات ورسره ورسره خرابېږي لګیا دي. حکومت هم د ظلم انتها کړې ده او د حکومت مخالفه چې کومه ډله ده هغوی هم ظلم انتها ته رسولی دی. دواړو لخوا ظلم روان دی. په ماشومانو، زنانو او په بوډاګانو هم ظلمونه کېږي لګیا دي. څوک چې خوښه یې ونیسي او که د چا کسر وي او که نه او
بیا اوږې ساتي، اذیتونه ورله ورکړي کېږي. ځینې تصویرونه چې ښودل شوي دي نو انسان چې ورته ګوري نو د بدن ویښتې زیږ زیږ شي چې یو مسلمان په بل مسلمان دومره ظلم کوي لګیا دی، او داسې نامسلمه خلکو له په اسلام د اعتراض موقع ورکوي لګیا دی. تېرو ورځو کې د 1415 کالو هلکانو سره خبرې اترې پټې ښودل شوې وې. دوی خپل مور پلار بایللي وو یا ترې ورک شوي وو په څه وجه، خوراک څښاک له هغوی سره څه نه وو، اخوا دېخوا نه په شګو یې ګزاره وه. نو پوښتنه کوونکي چې د یو 1214 کالو هلک نه تپوس وکړو چې ته لوی شې نو څه جوړېدل غواړې، نو هغه ورته په خندا وویل چې ظاهره ده چې مجرمه به جوړېږم، یعنی غل، ډاکو، بدماش او ترهګران به جوړېږو. دې نه علاوه نور څه جوړېدی شو چې خپل بدل واخلو. خپل کرسۍ بچ کولو لپاره حکومت او کرسۍ ترلاسه کولو لپاره د مخالفینو ډلې خپل نسلونه بربادۍ لګیا دي. خدای پاک د ظالمان خپل انجام ته ورسوي. د ظالمانو د تسلط نه دې ولس بچ کړي او هغوی له دې انصاف پسند حاکمان عطا کړي. پاکستان کې د ظلم انتها روانه ده، په خاص تور احمدیانو له ذهني او جسماني د دوه قسمونو اذیتونه ورکړي کېږي لګیا دي. عام پاکستانی هم اوس د ظلم په چکۍ کېدل کېږي لګیا دی، او داسې ښکاري چې د دغو حالاتو شدت به نور هم زیاتېږي. دا د ترهګرانو چې کم ګروپونه دي دا هم د حکومتونو د لاس پیداوار دی، نو ځکه په هغوی باندې قابو بیا موندلم دوی لپاره ګران دی. نو دعا ده چې دا ظالمان د عبرت علامه جوړولی شي. د ډیرو دعاګانو ضرورت دی. پاکستان نه هم خدای پاک دا ظالمان ختم کړي. همدغه شان نور مسلمان ملکونه دي، مصر دی، لیبیا ده او نورم. تقریبا د هر ځای حالات خراب دي. خدای پاک د دوی له عقل ورکړي او اسلام بدنامولو لپاره چې کوم د دوی مضمومه کوششونه دي هغوی نه دا محفوظ وساتي. کوم چې ظالمان دي خدای پاک د هغوی د عبرت علامه جوړ کړي، د عبرت نشان جوړ کړي، او په دغه ملکونو کې چې کوم احمدیان دي خدای پاک د هغوی د دوی د شر نه محفوظ وساتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم